نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. انزم سپارا او سورہ نساء دے او پدی کی شپاڑسم نمبر رکوع شروع کی گی 15 ختم شوا. اللہ سبحانہ وتعالی پدی آیاتوں کی فرمائی انا انزلنا بے شک چ نازل کو منگا الیک الکتابا ستا طرفتا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب یعنی قرآن پاک بالحق فحق سرا لتحکم بین الناس د دې د پاره چې ته فیصلیو کې خلق پمینس کې بما اراک الله د عین او د حکمت مطابق چې کوم خولی دی الله پاک تا ولا تکل للخائنین خصیما او مکی گته د خیانت ګرو خلقنا او د طرفدارو خلقنا. الله سبحانه وتعالی د کلام پاک هغه حقانیت بیانوي چې الله پاک دا حق نازل کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا حکم فرمایي چې د دې قرآن مطابق فیصله کوه. بس دا د فیصلو کتاب دی. الله سبحانه وتعالی په دې کې او فرمایل چې یعنی دا مونږه کتاب نازل کړی دی او ته د دې قرآن مطابق خلقو درمیان کې فیصله کوه. نو بعضې خبرې چې دی په دې کې وضاحت د هغې نشته، نو بیا الله پاک ورسره دا وفرمایل چې ته د خپل حکمت مطابق د علم او د حکمت مطابق چې الله تعالی کوم درکړی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خو بیا یعنی یو وحی جدیده یو وحی خفیده. وحی جدید هغه وحی طویل شي کوم وحی چې یعنی قرآن شریف دی او کوم چې دغه د احادیثو په سلسله کې نو هغه دغه شانتي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولا تجادل او ته جګړه مکوه عن الذین دعاغ خلقو فبارک یختانون انفسهم چې هغه دوکه کې ساتي خپل ځانونه په دوکه کې ساتي، یعنی خپل ځان سره خیانت کوي. ان الله لا يحب من كان خوانا عصیما بشک چې الله پاک نه خوښي داسې کسانو لره چې هغه دغاباز وي او ګناهګار وي، په ګناهونو کې ډوب شوي وي. الله پاک یو خو ګوره دوه عادتونه الله پاک ته خوښ نه دي. یو جګړالو سره د الله خوښ نه دی چې هر چا سره جګړه شریس چې په پسارس کې جګړه اچوي او بس د خلکو مرۍ ته وردانګي او چا ته کنځل کوي چا ته ګوره نن دا خبره ستاسو په مخ کې راغله که په مونږ کې یو کس کې داسې عادتونه نارضا نه وباسئ چې مونږ پې عمل نه کوو او دا دغه یو بس هر چا سره وردغه کېږو ورلاندې وځو او جګړه او دغه ورسره کوو. نو الله پاک ګوره دلته ولا تجادل او بیا الله پاک فرمایي چې ته وکالت هم د داسې سړي مه کوه چې کوم جګړالو وي هر چا سره ورلاندې وتي وي او د داسې سړي او وکالت مه کوه، یعنی د ده ملګرتیا ډېره سخته مه کوه. عن الذين يختانون انفسهم چې هغه دوکه ورکوي خپل ځانونو له
ان الله لا يحب بشک نخخي الله پاک من کان خوانا اسیما هغه دغاباز او کور کون کې سره او یا په ګناہونو کې ډوب سره یعنی چار وخت بس د ګناه کارونه کوي نو الله لعب ویل کنزل وینا کول جګړه کول دام چې کم دینو پدې کې شامل دي په ګناه کې ګناه صریح ده الله پاک مخکې فرمایي یستخفون من الناس وی پټوي بعض خلق یعنی د خپل حرکتونه من الناس د خلقونه ولا یستخفون من الله او دای شرم نه کوي د الله پاک نه یعنی دای د خلقو د شرم د وجه نه خو یو ګناه کار نه کوي الکه سو خوشتنه مثال یو قابل خو ګوري مثال دا یو غل سره چې وینا غاښ سر داسې کوي چې ګوري چې رسوک نشتا نو دې چې کوم نه بیا په غلا باندې ورچپټه شي دلته کې الله پاک فرمایي یستخفون من الناس دی خو د خلقونه یریږي حیا کوي د خلقونه ولا یستخفون او نه کوي حیا او یرا من الله دا الله نه وهو معهم الان کې هغه دی سره دی الله پاک هر وخت مون سره دی ښا یعنی یو کس دم نه وای چې الله پاک ما نه ویني لہذا زمونږ یو مسلمان دا عقیده شته ولی ګناونه کوو په خپل وایو خو زمون عمل دا ثابتوي چې زمون دا یقین نشته په الله باندې چې الله مون سره دی یا مونږ الله ویني یا مونږ الله ویني یعنی د دې د وجنا یعنی تاسو اکثر خلک تاسو ګورئ نو ګوره یعنی مطلب دا رګاک دا دوکا ورکول یا دروغ ویل یا قسمونه خوړل دغه چره دا یقین ویني دا کار کولی یا په ډیوټي کې خیانت کول د حکومت په ډیوټي کې خیانت کول پورا ډیوټي نه کول ټیک نه چې افسر به تاغه نه کوي ولی افسر خو د خدای خو نه کنه دا خو د الله پاک تعالی لري کوم د پیسې او داریو تاسو کوي نو دلته کې الله سبحانه وتعالى ګوره دا یوازې په لین دین باندې نه دا یاد یو دوه کسان په دغه نه الله پاک د پوره معاشري خبره کوي او په دې کې هر قسم خلک راغل چا هغه نوکر پیشري چا هغه زمیداران دي په نوکرۍ باندې ساتلي دي چا هغه دکانداران دي چا هغه څه قسم لین دین کوي نو دې کې هغه ټول خلک راغل چې هغه غلا کوي په څه قسم صورت کې غلا کوي د بجلی غلا کوي د سوي ګیس غلا کوي د نور څه غلا کوي دا ټول چې کوم دي په دې کې شامل یعنی د الله نه یریږي دا چې وګورو چې څوک نشته یا پښپکه لګي یا دلته کې الله پاک دې ټول ردو فرمایلو وهو معهم او الله پاک خور وخت یې سره دی بیا الله پاک فرمای اذ یبیتونا فهغه وخت چې کله دی مشوره کوي ما لا يرضى من القول د شپې مشورې کوي په خپلو کې او هغه مشورې کوي چې کوم نه خوخي الله پاک وکانه الله بما يعملون محيطا او دې الله پاک علم پدای باندې یعنی دې الله پاک تر دې کارونو ټول پته ده د ټول کارونو الله پاک ته پته ده محيطا او راګیرون کې بیا د خلق لرا کوم کارونه چې دې کوي الله وتعالى حکمت د وجه نه غږ نه کوي هغه سات چې شلی کی ګوډي کی بسترګېړون کی چارای کی دا ټول کار الله پاک کولی شي لیکن الله حکیم ذات دی حکمت والا دی هر سړي مکور کړی دی یو مکی باندې بیا راګیری خو راګیرون کې دی د مرګ نه مخکې ډېر خلک راګیر کی څومره خلک راګیر شي دي لګیا دي چې پرون بادشاہانو او نن هغه چې کوم دی څنګه حالت کې دي موږ تاسو دا موږ ته د غور او د فکر خبرې دي دا نه چې بل ته موږ ګورو خو لیکن په خپل ځان او په خپل اعمالو باندې زموږ نظر نه وي د دې د وجه نه چې بل ته ګورو دا یې عبرت نشي په خپل ځان باندې برحم خپل داسې کار نه کوو چې سبا پکې بیا موږ هم دا کیږو دا داسې کارو شو دي شان نزول د دې آیاتونو دا دي چې فرمایي چې یو قبیله و چې په هغه کې یو منافق او منافق مو غلبو هغه به دا کار کولو نو په خوا د غنمو د اورو د اوربشو د اورو ډیر زیات محتاجی و په عربو کې خو چې غنم او جوار نه کېده نور بشي کېده دا سيزونه نه کېده دا براتله د شام نه
او د فلسطین نه او د عراق او د خوشا د علاقو د یمن نه ازرخیز زمکه وي دا هغې نه به چې کوم دی کروندې به هلته کېدي نو دا به کاروانونه په میاشتو تلو بیا به سفر وي او بیا به دا راتلو ډېر ګران به پرېوته دا چې اوس تاسو یو ساه او بل ساه دی کوم دا خبرې دي دا د هغه خبرې دي علماو په تاسو باندې تقسیم کړي دي که دي هسې خو ګوره هغوی ته یعنی یو ساه کجورې ورکولو تقریبا 4.5 کیلو راځي 4.5 کیلو پورې یو ساه دی دا کجوري ورکول چې کوم دی نو هغوی ته ارزان پرېوته کشمش یعنې انګور ځای کېده نو هغه مطلب دا دی چې ارزان پرېوته لیکن د غنمو اوړه چې کوم دی نو اوربشي د هغې په اوربشي چې کوم دی هم یو ساغ دی او د غنمو اوړه چې کوم دا ډېر زیات ګران دا نیم ساغ دی او اوس مونږ هم هغې له ضرب ورکوو ولې چې دلته خو ډېر دي ماشاءالله که علما دا لیکي چې چا توفیق او طاقت وي نو هغه د کجورو حساب ولګوي چې بیا د هغې طاقت وي نو بیا د انګورو حساب ولګوي د کشمشو حساب دی ولګوي که چېرې د هغې طاقت هم نه وي نو بیا د اوربشو حساب ولګوي او که د هغې طاقت هم دی نو اخري کې بیا د ټول غریبي کمزوري وي نو هغه د بیا د غنمو حساب ولګوي نو اوس که موږ مالداران یو او که غریبانان یو ټول بس په غنمو باندې چلي ولې چې ټولو کې ارزان شی دی دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې دا خلک چې کوم دي دا خیانتګرو نو خیانت یعنی هر قسم د غلام لا به هم کوله او دغه به هم کوله نو یو سړي د غنمو کې یو 7 کیلو غنم وړه چې کوم دی راوړي ویښي چې چېرته مېلمه مې راشي چې هغه دی پخوم په خپله خو ګزاري خلکو کولې کجورو حلوا ملوا به پکې جوړه که حریره چې څنګه یو پیر عمر فاروق رضی الله تعالی په واقعه کې راځي چې حریره تیاره کاغه یو زنانه لا هغه ځنګل کې چې هغه ګیره وا او واقعه کې راځي نو هغه او حلوا تیاره کاږي کې څه واچو هغه وخت کې چینی نو د چینو په ځای باندې په کجوري واچولې او غوړی نو د غوړو په ځای پکې چربي واچوله او ورسره اوړه واچول او هغه لړل هغې نه حلوا ښکلې جوړه شوه حریره دې ته ویلی شي اوس پکې مونږ غوړي اچو او چینی اچو د هغې په ځای باندې پکې هغې چربي واچوله چربي د غوا بیخي د چیلې ګډې بیزې دا چې حلالولې به د دې چربي به د هغې د غوړو لپاره استعمالوله او کجورې به د خوږو دپاره استعمالولې او اوړه خو اوړه دي اوړو پورې اگر وړه هغه کور کېله بس وروڼه دغه سړي صحیح کړی ده او هغه وخت کې ما تاسو ته ووایي چې دا ډېر قیمتي شی و هغه د شپې چې هغه اوده شوی دی د شانې کوټه کې سورې کړی دی او هغه دغه چې کوم دی بورې اوړې ده بیا غل خو ډېر هوښیاري په هره زمانه کې مشرانو یو متل کړی هغه په جومات کې جایز نه دی لحاظ هغه زه نه کوم که نه چې غل چې کوم دی هغه ډېر زیات هوښیاري نو ده څه چلو کو یو پروګرام یې داسې وکړو چې په هغې کې نرۍ غوندې سورې وکړو په هغه بورې کې نو زه چې هغه بورې وړه نو د هغې نه لږ لږ وړه تلم دغه غل وکړو که نه غل لږ لږ وړه ته تله داسې د ګوتې غوندې نرۍ سورې پکې وکړو لږ لږ وړه تله نو بیا هلته تله شپه په شپه یو یهودي و نو هغه ته یې دروازه والېده چې یاره زما اوس کور لږ لرې دی او ته داسې مهرباني وکړه چې دا زه تا سره امانت اږدمه زه به یو ورځ دوه کې بیا راشم دا و بیا یو سم اوس ګوره دومره چالاک دی چې یعنې د غلا الزام که لګي نو په دې سړي به ولګي او د ده کوره پورې د دې وړو هغه نشاني تلې ده په سبا باندې چې سړی راویښ شوی د هغه کور کې سورې هم شوی و او دغه هم شوی و اوړه هم ورسره نو هغه څیزونه موزونه یې ترې وړي دي چې هغه یې ترې وړي دي نو هغه دا اوس هغه زمانې غل و ښه په دې کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغله او هغه تحقیق وکړو پلار او بچو ټولو چې دا څنګه چل یهودي کره وړه راووته یهودي یې راونیو د سټۍ نیولې راوستو رسول الله اسلام او ورته وایي چې یاره دغه شانتې کار ده اوړه خو ده سره برآمد شو بېګا زما سورې کړی دی رسول الله سلام ته تپوس وکړو وایي دا خو هغه فلانکي سړي ما کره ایښی دی هغه چې کله دغه وشو نو هغه یې راوغوښتو نو هغه قسمونه خوړه چې دا خو ما نه دی کړی او دا هم ده کړی دی هسې ما یادوي او داسې چل دی هغه چل دی او د غلا ثبوت ګوره هم ده کره راووتو او دی اوس هسې ما یادوي نو هغه منکر شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې ورېږه دې کې تحقیق کوو ځکه چې دا خو ثابت خو په یهودي باندې شو او نږدو خبره وه چې د هغه نه لاس کټ شوی وی د یهودي نه
هغه ډېر په جوړه غلا لاړو او په دې کې دغه شو هغه دې سړي شپه کې بیا خپل قبیلې والا راغون کړي چې دا خو زما لاس کټ کېږي او دغه تاسو زما مرسته وکړي. نه دغه غل چې وو دا منافق وو په ظاهر کې مسلمانو. نو دای اورېګه کنه هغه یو بل تحقیق شروع کو چې دا څنګه چلورې ګرځي تاسو کو دا څنګه دې شپه کې چرته و دا هغه شی نو آی تلګ لګ معلوماتو چې دې قبيله سره اوم دي دې دلته راغلي او دلته ګرځېدو راګرځېدو او بیا دته ورم ډبول داغه گاونیانو گواہی ورکړه چې دته ور ډبول شي او بیګا او څوک راغلو هغه چې کوم خبر او کړه هغه ټول بیا خو خبره تحقیق کې بیا پته لګي کنه تفتیش کې اکثر پولیس والا بیا څنګه خبر راو باسي. نو دغه شانتي هغه یو تحقیق کول خپل دغه وخت مطابق سړی پته ولګیدا بیا دا هغه کوم دغه مرسته شروع کا نه دا غوږ نه کړي. اوس تاسو نه ګورئ ولې کوم نه کوي کوم تاسو ګورئ څومره خلکو د قومونو جرګې کو شاملېږي او دغه کېږي او بیا د غل مرسته کوي. لہذا تاسو دا وګورئ وردا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه وخت کې چې کوم دی نو واقعات شوي دا زموږ تاسو د پاره د قیامت پورې راتلونکي انسانیت د پاره الله خبره د غل مرګرتیا مه کوئ کنه. لہذا دې کې الله پاک فرمایل چې یعنی تاسو چې کوم خیانتګر خلک دي او قسمونو خوړلو والا خلک دي د دې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې هغه وکالت مکوا دا هغه مرګرتیا مکوا. نو هغه راغه او جګړه او قسمونه او خوړو دغه او کړ چې زموږ لا سره نه دی او داسې چل واغس چل الله پاک دا آیاتونه راولېګل نو دوی ټول بربند شو او دوی دا هغه چې کوم دې سرګن شو. نو الله پاک وته فرمایل چې دې خلکو خبرو کې مراده ګور الله پاک څومره زبردست ذات دی. یو طرف ته يهودي دی او بل طرف ته ځان ته مسلمان وای خو لیکن غلط کار کړي الله سبحانه و تعالی په چا باندې پرده نه چي وای ګور وای دی دا الله نه یریږي وای د خلکو نه یریږي او د خلکو د حیا د وجه نه چې کوم دینو کو غلاګان نه کوي او داسې کوي خیانت نه کوي هر قسم خیانت چي. نو الله پاک فرمایي چې الله پاک بیا راګیرون کې د سړی لرا راګیر کو کړه. دې لپاره الله پاک فرمایي چې بيد داسې کارونه مکوئ تاسو الله پاک حاضر ناظر وګڼئ او علیم ذات وګڼئ نو بیا تاسو نه ګناونه نکېږي. نو ان شاء الله دې عقیده سره چې کله مسلمانان راغ نو دوی به ټول غلط کارونه به پرېږدي. الله پاک دې موږ له توفیق د عمل راکړي. اوس الله پاک مخکې فرمایي ها انتم هؤلاء اے مسلمانانو تاسو هغه خلک یې جادلتم چې تاسو جګړه کوئ عنهم د دې د طرفنا د دې منافقانو د طرفنا فی الحیات الدنیا الحمدلله په دنیا زندګۍ کې یعنی دې دنیا والا زندګانه کې خو تاسو د دې د طرفه جګړه کوئ یعنی د دې مرګرتیا کوئ. فمن یجادل نو څوک به جګړه وکي یجادل الله عنهم یعنی الله پاک سره دای طرف ته یوم القیامت پورز د قیامت باندې پورز د قیامت باندې دای مرګرتیا څوک اوس خو تاسو ټول لدی مرګ د مسلمان مرګري شوي ځکه چې هغه يهودي دي نه د حق فیصله وکوي دا وخت کې بیا خبر را روانه ده. ها نو الله پاک فرمایي چې د قیامت پورز بیا د څوک مرګرتیا کوي امن یکون علیهم وکیلا او څوک بوي په دغه ورځ باندې یعنی وکیل او کارساز د چام چې دا چې کار کړی وي نو په هغه ورځ خدای الله نه ما سیوا څوک بل څوک د چا وکیل نشي جوړې دی. نو دلته کې الله پاک مسلمانان باندې چې دا سړی مرسته مکوي کوم چې غلط په غلطه د غلط سړی ته وایي غلطه لري کړی وروړه اوس وایي څه سزا ته بلوي شي نو بس داغه مرګتیا مکوي. دلته کې الله پاک فرمایي چې ومن يعمل سوءا او سوء چوکي غلط کار او یظلم کی نفسه په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله او بیا توبه واسي الله تا یجد الله غفور الرحیم نو وبموي بیا الله پاک لرا بخون کې او مهربانا. ګوره په خپل ګناه باندې بیا اړي وکوي یو ګناه نه وشو نو دا الله تب مغفرت کوي او غسرینه معافي وغواړي
چیرې مانو دا غلط کارو شو او خپل خطا ومنئ نو الله پاک فرمایي چې تاسو به الله پاک بیا غفور رحیم ومنئ یعنی الله پاک به غفور رحیم بیا تاسو بیا ومنئ هغه به تاسو بیا بخشش تاسو وکي خو چې تاسو خو پیمانه خوشی کنه تاسو ته په دروغ اوس قسمونه خورئ یو نور ځان غرقوئ د دې دپاره چې کوم دی چانه ګناه وشي څوک خطا تې وشي نو هغه له پکار دی چې هغه توبه او استغفار د زور ورکړي او خپله ګناه ومني اوس الله پاک فرمایي ومن یکسب او څوک چې ګټي اسما د ګناه فانما یکسبه نو پس کافی دی د دپاره د دا کار یعنی څوک د ګناه کار کوي دغه کار د ګناه چې کوم دی هغه د علی نفسه د خپل ځان دپاره دا کافی دی وکان الله علیما حکیما او الله پاک چې کوم دی نو د هر خبرې نه خبردار دی او حکمت والا ذات دی د حکمت د وجه نه چاته غاز نه کوي په دنیا کې ومن یکسب خطیئه او څوک چې وکي یو خطا یعنی گناو تیوشی او اسمن یا گناه تیوشی یا تی خطا سوشی ثم یرمی بیهی بریئن او بیا آغا اولگی او ځان د پاکولو د پاره په بل چا په سر باندې آغا گناه ورو تپی فقد احتمل بهتانا نو په تحقیق سره دو اترلو یا اوچت کو یو بهتان و اسم مبینا او دی په ګناه ظاهره کې دی اخته شو یو خې ګناه وکا او دغه ګناه بیا د بل چا په سر باندې ورته پی چې داغه کړی دا لکه مثال هغه په خوا ما شومانو په اسکول کې یا مدرسه کې بناستو د شان لاس به لاس راتاو کړو په دی وخت باندې بیا والو ناس په دې طرف ته ما هغه ما شوم هغه بل هغه ولک سره په جګړه شو تاسو سوچو کې دی شیطان دی حربو ته وګوره په هر زمانه کې یعنی کم دغه دی یعنی کمی کسی دی یعنی دی یعنی شیطان په کوم نورانی طریقو سره یاد کوي یعنی کوي په خپل او بدنامي بل نو الله پاک دې ته ګور ډیر زیات سخت ګناه ویلې ده الله پاک فرمایل چې دا ډیر وی غټ بوج په ځان باندې اوچته یوه ګناه وکا او بل استاغه الزام په بل چا باندې لګي نو څومره یعنی نو هغه بس پدې د پاره هغه خوېږي چې په ولولا فضل الله او که فضل نه شي د الله پاک علیکا پتا باندې ورحمته او دا هغه رحمت نه شي لحمت طائفه منهم نو خو کس خو کړی یو ګروه د دینا یو طائفه د دینا دا کس کړو ایو ذلوک چې تا یعنی په خپل خبرو کې راولي او دا فیصله ته په يهودي باندې شته کې ای خو قسمونه خورلی او ټول جرګه تعالی راغلی او ناس ته ودتا چې دا هم يهودي دا کار کړی دی نو وی کچره الله پاک فضل نه کړي نو تاب بیا چې کوم دی نو د په حق کې فیصله ور کړی وا او دلته کې الله پاک فرمای وما يضلون الا انفسهم او دای نه دا کوي یعنی گمراه کوي مگر خپل ځانونه دا خلک چې کوم دي کړه دا بل تا او ور لاندې کوي خدا اصل کې خپل ځان سره بد کوي ورځ د قیامت به بیا راګیریږي نو دا خپل ځان سره کوي وما يضرونك من شيء او دای بتا ته هیڅ قسم نقصان در اون رسي وانزل الله او نازل کو الله پاک عليك الكتاب فتابا کتاب والحکمت او حکمت وعلمك او بی خولتا تا ما لم تکل تعلم اغا سیزونا چې تا اغینا مخی خبر نوی ګور الله پاک سریو فرمایل چې تا ته کوم سیزونو پتا نه الله پاک تابانه وحی نازله کتا تا ټول خبره الله پاک خولي وکانه فضل الله عليك عظیما او فضل الله پاک پتا باندې ډیر وی چې الله پاک خپل پیغمبر چې کوم دی نو هغه که څوک ډیر یعنی هغه د خپل لارې نه اړول غواړي او قسمونه وغواړي خو الله پاک هغه سره مرګ دی الله پاک په هغه وخت باندې بیا فرشته راولېږي او دا هغه چې کوم دی نو رهنمایي وکړي لا خیر فی کثیر اوس الله پاک دی آیات کې
یو ډیر وی مهم کار طرف ته اشاره فرمایي لا خیر فی کثیر او وینشتا اس بلایی پډیرو سيزونو کې من نجوا او پډیرو خفیه او مشورو کې دا خلک خفیه مشورې کوي اکثر کنه نو الله پاک وایي اس خیر په دې خفیه مشورو کې نشتا دو کسان لګیا دي پس جوړ کړي درې لګیا دي پس جوړ کړي خپلو کې لګیا دي د چا په سر باندې لګیا دي غیبت کوي یا بهتان تړي نو الله پاک فرمایي چې په دې محفلونو کې اس خیر نشتا الا من امر بصدقه مگر دا چې څوک او کی حکم په صدقې سره د دې کار د لپاره صدقه کوي چې یاره د دې کار د لپاره مشوره کوي چې یاره هغه پلان کیږي کې هغه کار کول دي کار خیر دی پای کی سواخلو ملګری راغول شوی دي پول جوړیږي پای کی سواخلو کوی کنستری کیږي پای کی سواخلو یا بل څه د نیک کار دی چې غریبانو سره مدد کولی هغه دی خبر شوی دی یو کس خبر شوی نور ته وایي چې لکه یارال ته ډیر غریبانان دي د رزق درکې نه لګي راځه چې را زکات هلته کې اوسو خیرات یې باندې وکړو یا ایله جوړه جامه واخلو یعنی دا مشوره چې کم کوي نو الله پاک فرمایل چې د صدقې حکم کوي د خیرات حکم کوي او معروف یا د نیکه حکم کوي او اصلاح بین الناس یا اصلاح یعنی په دوو فریقو کې یعنی هغه جوړه راوستل اصلاح دې ته وایي ښه د دوو په منځ کې دښمني پیدا شوې ده جګړه شوې ده دیو زی دو درې کسان دي یا یو کس دی یا پوره جرګه ده هغې لمزي او دی لمزي او دی سره خبرې کوي یا ای سره خبرې کوي چې خیر تاسو هم لږه ګزاره وکئ تاسو هم لږه ګزاره وکئ او دواړه لږ راښکته شئ او لږ لږ هغې ته ترغیب ورکوي نو دا مشورې ده الله پاک وایي چې دا د خیر دي دا د دغې مشورونه جدا مشورې دي او چې څوک د ګناه په د کار دپاره مشوره کوي یا د غلاګانو دپاره کوي یا د بل چاته تکلیف پر رسولو دپاره کوي نو په هغې کې یعنی صدقه نشته خیر نشته نو الله پاک بس ګوره ذکر تفصیل ضرورت نشته الله پاک صریح وفرمایل نو ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله خو دې کې الله پاک یو خبره بل اخر کې وګوره او څوک چې کوي دا کارونه دې کې اوس الله پاک فرمایل ومن يفعل او څوک چې کوي دا کارونه دا چې کوم مخکې ذکر شو ذلك ابتغاء مرضات الله دا د لټولو د الله د رضا دپاره ګوره دا کار خیر والا جرګیم چې کوي یا د خیر صدقې دغه کوي نو د نمود و نمایش دپاره نه کوي چې خلک ما ته ډېر لوی سړی ووایي ښه سړی ووایي او جرګمار ووایي او ډېر ښه که نه زما صفت وشي د دې لپاره نه کوي د الله د رضا لپاره کوي دې کې ګوره الله پاک خصوصیت سره دا ذکر وفرمایل ځکه چې داسې قسم جرګو کې اکثر د سړي زړه کې دا خبرې راځي لکه هغه لوی غونتې راشي بړایي راشي دغه راشي نو دلته کې الله پاک فرمایي چې فسوف نؤتيه اجرا عظيما نو ډیر زر به ورکو مونږ هغې ته ډیر لوی اجر په دې باندې الله پاک د ډیر لوی اجر وعده یې کړه چې څوک د دوو ګروپونو په منځ کې خیر ډټوي هغې جګړه ختموي او پای کې دغه راولي صلح راولي او یا هغه د کار خیر خبرې کوي امر بالمعروف چې ورته وایي او دریم د صدقې او د خیرات خلکو ته ترغیب ورکوي چې بیا لکه صدقې او خیراتونه کوي غریبانانو باندې دا ټولې خبرې په دې کې شاملې دي اوس الله پاک فرمایي ومن یشاقق الرسول او چا چې مخالفت کو د رسول من بعد ما تبین له الهدى پس د دینه چې ښکاره شو هغه ته لاره نیغه ويتبع غیر سبیل المؤمنین او بیا اوچریدو د اهل ایمان والو نه په غیر لار باندې یعنی د نیغ لارې نه په غلطه لار باندې ورو چلیدو نو ولیه ما تولا نو بیا به پریدو بینګه دی په دغه لار باندې کومه باندې چې دی ورتاو شوی دی الله پاک په ورته بس کیزي وردغه کی
ورپری بدی سو خو د سټه نه رانی شي کنه سو د الله څخه نه رانی شي کنه چیرې ته دې طرف ته راځه دا څه مزه الله پاک د قرآن بیان کړی دی بس تاسو بیان وکړو چې به دا کارونه جایز دي دا ناجایز دي بس لارې ته خو له پیغمبرانو را لېږلي کلام پاک را لېږلي تر قیامت پورې عموم سره دا موجودي د دې تلاوت کوو د دې چې کوم دی نو حکمونه به منو نو الله پاک فرمایي چې بیا به مونږ پرېږدو دی ونسله جهنم او بیا به آخر کې څه چلو کو چې د مرګ کیزه ور سخته شي او مرګ پې راشي نو بیا به واچو په جهنم کې برزخ کې وای د جهنم د کندونه یا کنده ده یا د جنت د باغچونو باغچه راکبه نو یا خو چې مړ شي نو جهنم ته ولاړ شي او یا به چې کوم دی جنت ته لاړ شي نو الله پاک دلته فرمایي وساعت مسویدا او دا ډیر خراب ځای دی د اوسېدو دپاره د ټکانې ځای ډیر خراب ټکانه نه ده لہذا الله پاک دې زموږ ټولو حفاظت وکړي د جهنم نه الله پاک دې موږ له توفیق د عمل راکړي وما علينا الا البلاغ صدق الله العلي العظيم یا الله موږ له په دې قرآن شریف باندې عمل توفیق راکړي په دې کې زموږ د څه کمې زیاتې شوي معافرت وکړي او یا الله زموږ د اناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي موږ دا کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي یا الله موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي او یا الله موږ کې څوک بیمارانی په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان شفایاب کې څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کړي د حق والا د رزق فراغ سبب زموږ ټولو او د بچو سره ټول مؤمنان مسلمانانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او یا الله مدد او نصرت وکړي د کافرانو په مقابله کې او یا الله هدایت او نصیب کې مونږ سره او په اخر کې مدعزم شان کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و